تصاعد او د تناصر بین المسلمین نو حلف ته پکې څه حاجت دی نو ځکه وی لا تحدثو حلفا دا نهي په معنا د عدم احتیاج تاسې محتاج نه یاستئ د حلف په اسلام کې باب ما جاء في اخذ الجزيه من المجوس دا تاسو را پنسل لګه قلم شته ده سره دا ځکه باب ما جاء في اخذ الجزيه من المجوس مجوسیانو نه جزیه اخیستل کیږي کنه جزیه مختص د صرف د اهل کتابو پورې دا یو مسله ده د فقهاو اختلافي چې مجوسیانو نه دهریانو نه روسانو نه د دیو نم تا اخیستل شي کنه دا جزیه چې دا مختص ده د اهل کتابو پورې حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الحجاج بن ارطاط عن عمرو بن دينار عن بجالة بن عبدة قال كنت كاتبا لجزء بن معاويه جزء ابن معاويه دا والي د عمر بن الخطاب رضی الله عنه د طرفنا په مناظر باندې علا مناظره نو دا جزء ابن معاویه دا مشهور تابعی دی نو دا کان والیا علا مناظر مقام باندې فجاءنا کتاب عمر وی او هغه کې داسې لیکلی انظر مجوس من قبلک فخذ منهم الجزيه مجوسین خپل طرف ته وګوره مجوس هغه قبلک فخذ منهم الجزيه فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس حجر ما ته دا حدیث را رسیدلې دی د حجر چې یمن کې دی د هغې د مجوسیانو نه جزیه اخیستې ده نو معلومیږي دا چې د مجوسو نه جزیه اخیستله صحیح دی دا حدیث حسن حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بجالة أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف اول بیان غسته چې عبد الرحمن ابن عوف ورته ویل چې ان نبی صلی الله علیه وسلم اخذ الجزيه من مجوس حجر نو بیا عمر رضی الله عنه بما استلا دا کلام حسن دا حدیث حسن صحیح وبه حدثنا الحسين بن أبي كبشة البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين وأخذها عمر من فارس وأخذها عثمان من الفرس وسألت محمدا بخاري عن هذا فقال هو مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم دا حدیث مرسلا را نقل له نو د دې نه داسې معلومه شول چې دا جزیه ځان لا او ټیکس ځان لا مختص نه دی د اهل کتاب پورې باب ما يحل من اموال اهل الذمه ما يحل من اموال اهل